مشره خپله پېژنګلو راسره لږه وکړه. زه زما نوم فرمان دی، د شکور تاجر اتحاد بازار صدر یم. او بجلي چې کوم دی زموږ دا د 3 ورځو نه نشته دی، خراب وه، اډه چا غورځولې وه، دا سیس سوځېدلی دی، دغه والا نه راځي، وابډې والا نه راځي، څوک مشران تپوس نه کوي. نو موږ په خپله باندې چې کوم دی ملګري راغوښتی دی او په خپلو پیسو په خپل دغه باندې دا سیس چې کوم دی ټیک کوو. وابډې والا سره تاسو رابطه کړې ده؟ وابډې والا ته کم از کم موږ یو 50 رنګه به کړي، مختلف ملګرو څه وایي؟ موږ هم ته کړي. هغوی وایي چې یاره موږ سره د دې اډې سامان نشته، اړې سامان نشته، موږ سره سامان نشته، سامان راڅخه ختم شوی نه شو تللی ولا. دا کار چې تاسو کوئ نو دا تاجر اتحاد داسې اډه کوئ؟ شکور بازار شکور بازار اډه ښه کوي. څه غوښتنه کې اوس چې کوم حکومت دی د هغوی نه څه غوښتنه کې؟ نو حکومتونه خو ملګري داسې دي چې هغې نه غوښتنه موږ نه دې څه تمه لرو نه دې دغه لرو چې څه کوو په خپله به کوو. غوښتنه به موږ د هغوی نه څه وکړو، نه کوي څوک کارونه، په خپل منځ په خپل تقسیمي کار کې مصروف دي. نو عوامو ته به سري لیک ورکړي، عوامو له به څه ورکړي، د هغوی نه موږ هېڅ تمه نه شو لرلی او نه دې کوو تمه. لکه دا نن چې تاسو کوم کار کوئ، دا استاد چې تاسو کوم راوستی نو دا هم د شکور د تاجر اتحاد داسې اډه راوستی؟ دا هم د شکور د تاجر اتحاد د طرف راوستی. ملګرو دا زه تاسو ته ښیم دا اډه ده، دا په 2مه ورځ باندې سوځي او دا استاد یې موږ راوستی دی. دا د شکور د تاجر اتحاد داسې اډه راغلی دی. دلته ملګرو کارونه کېږي، ټول غلط کارونه روان دي، خو د هغې دغه چې کوم دی نو شاته د چا لاسي دا اډه چې کوم دی دلته څوک ارتی خو پته نه لګي چې د چا په سلی ارتی. نو چې څوک یې ارتی موږ حکومت ته هم دا ریکویسټ کوو چې یاره دا خلک په خپله پویه کوي، ځکه چې دا غلط کار نه کوي. دا 3 ورځې بیا بجلي نه وه، نو 3 ورځې بعد پسې موږ راللو او د شکور د تاجر اتحاد داسې اډه دا بجلي انشاءالله ټیکېږي به. موږ ریکویسټ کوو حکومت ته هم چې یاره دې کې خیر دی، تاسو لږ تعاون کوئ د دې خلکو سره چې دا کار ټیکېږي زر تر زر. د خلکو سپیشل کارونه روان دي، 3 غنټې بجلي په شواروز کې. نو موږ ریکویسټ کوو حکومت ته چې یاره د الله نه ویرېږئ او دا کار کوئ، موږ له خیر دی دا لږ لږه. صدر صاحب شکور تاجر اتحاد صدر ته څو غنټې بجلي چلیږي شواروز کې تاسو ته؟ شواروز کې 3 غنټې بجلي راځي او د دې ضرورت 3 غنټې په موږ قیمت شوې وي. کورونو کې اوبه نشته، د بیټریانو چارج کولو دغه شرکت دی، جوماتونو کې اوبه نشته، کور کې خلکو ته تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی. نو دغه 3 غنټو راځي. کم خلک چې بجلي زیاته استعمالي خیر دی دغه په دغه باندې که نه حکومت وایي چې تاسو لږه ګزاره کوئ، هغې خلکو ته څه میسیج ورکړي؟ نو کومو خلکو ته چې استعمالېږي او کوم خلک د بجلي زیاته استعمالوي ځینو ځایونو کې خیر زموږ سیسټم زموږ په خپل علاقه کې لږ مشرانو طرفه تنقید دا هم وکړمه چې دلته زموږ سیسټم د بجلۍ ټوټل خراب دی. نو د وابډې والا ته یا هغوی ته په دغه مد کې زه ګناه نه م کوم، ځکه چې اول خو پکار دا دی چې دلته دا سیسټم ټیک شي، که نه د بیلونو سیسټم شروع شي، دغه شروع شي. خو که دغه نه وي او باقي چې کوم خلک دغه کوي نو دوی کې زیات تر کارخانهدار داسې دي چې هغوی د وابډې والا سره په پرسنټیج باندې خبرې او دوی چې کوم هغوی له هغه طریقه کار ورکوي، پیسې یې تلي هغې په دغه سرکاري خزانې ته نه ځي، هغه څیزونه هغه پیسې چې کوم دي هغه د دوی خپلو جیبونو ته ځي. ډېره مننه صدر صاحب، مهرباني.